نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مسجد نبوي کې مسله وکړه، وی ای زما صحابه خپل ځان او خپل اهل و عیال د حرامو نه بچ کړئ. مسله بیان شوه چې نبی علیہ السلام څنګه دا مسله وکړه. بیا یو صحابي چې داغه نوم د ابو دجانه رضی الله تعالی عنه، هغه په مانځ کې دعا ته سار ټیم نه ایثارېدو. څنګه چې به مونځ وشو فوراً به د مسجد نه وته دعا ته به نه ایثارېدو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په یو مانځ کې سارو دعا ته ایثار نشو، په دویم مانځ کې سارو دعا ته ایثار نشو، په دریم سحر چې نبی علیہ السلام سلام وګرځاو د مسجد نه وته، نبی علیہ السلام په आवाज وکړو، ویل کا ابو دجانه ودرېږه ودرېږه چېرته ځې؟ ابو دجانه رضی الله تعالی ودرېد د مسجد په دروازه کې، وی لبیک یا رسول الله، د الله پاک پیغمبر حکم کوه. وی ابو دجانه داسې معلومیږي چې الله ته دې ضرورت نشته، معلومیږي دا چې الله ته دې حاجت نشته. ابو دجانه رضی الله تعالی فرمایي د الله پاک پیغمبر زما الله ته حاجت نشته، په ټولو کې زیات محتاج خو الله ته یم، نو الله ته ډیر ضرورت دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل، وی ابو دجانه کو الله ته دې ضرورت به خدا الله نه په دعا غوښتله، مانځه پسې په دعا ته ایثارېدلې، دعا به دې غوښتله، دعا نه غواړي معلومیږي داسې چې الله ته ضرورت نه لري. الله مونږ هم وایو مانځه پسې دعا وکړئ، خو چې مولوي صاحب سلام وګرځي خلک د مسجد په دروازه باندې منډې کې دعا ته څوک نه ایثارېږي. د جمعې په مانځه باندې چې مولوي صاحب څنګه سلام وګرځي خلک سنتو ته نه ایثارېږي منډې وایي، داسې ده که داسې نه ده؟ ظالمه دا څه کوي؟ الله ته دې ضرورت نشته. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي، وی د ټولو نه زیاته قبلېدونکې دعا هغه ده چې د فرض مانځه نه وروسته وغوښته شي. د فرض مانځه نه وروسته دعا غواړه، الله یې ډېره زیاته قبلوي. ظالمه د جمعې ورځ ده او د جمعې فرض دې وکړه، ته دعا نه غواړي، نه ایثارېږي. معلومیږي دا چې د دې خلکو الله ته ضرورت نشته. که الله ته ضرورت وي دعاګانې به یې ترې غوښتې. نبی علیہ السلام فرمایي ابو دجانه معلومیږي داسې چې الله ته دې ضرورت و نشته. ابو دجانه رضی الله تعالی پوه شو چې او نبی علیہ السلام قرآن خفه دی په دې چې زه سار دعا ته نه ایثارېږم. راغی کېناسته نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته، وی د الله پاک پیغمبر زه دعا ته ځکه نه ایثارېږم چې زما په ګاونډ کې د یهودي کور دی او د هغه په غولي کې د کجوري ونه ولاړه ده او د هغې کجوري څانګې زمونږ غولي ته راغلي دي. د الله پاک پیغمبر مدینه منوره ته د شپې پکې هوا ډېره چلیږي، نو د شپې هوا چلیدلې د هغې یهودي چې کومه کجوره ده د هغې د څانګو هغه دانې زمونږ غولي ته راتاوې شوي دي د شپې. نو زه په منډه ځکه زما هسې نه چې زما وږي بچي پاسېدلي او دغه کجورې چېرته ونه خوري، زه په منډه ځکه کور ته ځمه چې زه هغه کجورې راټولې کړمه او زه هغې یهودي ته اواز وکړمه چې زما په کور کې ستا د ونې دانې راتاوې شوي دا سنبال که واخله. الله مسلمان هم نه دی، یهودي دی یهودي. خو چې نبی علیہ السلام وفرمایل خپل ځان او خپل بچي د حرامو نه وساتئ، د حرامو نه. هغه صحابي بیا د سار په مانځه پسې دعا ته نه دی ایثار شوی. وی د الله پاک پیغمبره یو ورځ مې د سار په مانځه پسې تا پسې لږ ناوخته کو، چې ناوخته مې په کور ته لاړمه زما وږي بچي پاسېدلي وو، هغه د کجوري دانې راغستې وې هغه یې خوړلې. زه چې ورغلم زما ماشوم بچی دی هغه دا کجوره په خوله کې وه او مرۍ ته یې رسېدلې وه او ما پسې ګوته مرۍ ته وردننه کړه او د مرۍ نه مې له کجوره راویسته. د الله پاک پیغمبر زما بچي په ژړا شو، بابا خیر دی دا خو ماشوم دی، دا کجوره خو د هغه مرۍ ته رسېدلې وه، دا دې ترې ولې راویسته؟ ابو دجانه رضی الله تعالی فرمایي د الله پاک پیغمبر بچو ته په ژړا شوم. وی ما ورته وی چې خیر دی ای بچې نن ته وژاړه، خو چې په میدان محشر کې په ابو دجانه چېرته دا اواز ونه شي چې ابو دجانه غل دی خپلو بچو له حرامې کجورې ورکړي دي.